یسألونک عن الانفال، تپوس کوي د تا نه د مال غنیمت بارېږي. قل الانفال، تو ته د مال غنیمت څه دی؟ دا د الله تعالی او دغه پیغمبر دپاره دی، یعنی اختیار دیو دپاره دی. درې امور ذکر کوي. فاتقوا الله، جهاد دپاره یو څه الله تعالی نه وویرېږو. دویم واصلحوا ذات بینکم، خپل منځ کې اختلاف ختم کو. دریم واطیعوا الله ورسوله، د الله تعالی او دغه پیغمبر تابعداري وکړئ چېرې تاسو مؤمنانو. انما المؤمنون الذين، یقینا مؤمنان هغه خلک دي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. دې ځای نه څو صفات ذکر کوي، یعنی 5 صفات ذکر کوي د کامل مؤمنانو دپاره. او څوک چې کامل مؤمن وي نو هغه دپاره دغه خوشخبري هم ذکر کیږي. انما المؤمنون الذين، مؤمنان هغه خلک دي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، چې کله دیو په مخ کې د الله تعالی ذکر کیږي نو دیو زړونه ویریږي. واذا تلیت علیهم آیاته، چې کله دیو باندې آیتونه ویلی شي نو زادتهم ایمانا، نو دیو بیا ایمان نور هم زیاتېږي. وعلى ربهم یتوکلون، او په خپل رب باندې توکل کوي. الذين يقيمون الصلاة، وخلق دي دغه څه قایم کوي مونځ، یعنې مونځ پابندي کوي. ومما رزقناهم ينفقون، او کوم دوی ته مو مال ورکړی دا هم خرچه کوي، شمالي او بخل نه کوي. اولئک هم المؤمنون حقا، نو بس دا رښتیا سره مؤمنان دي. لهم درجات، دوی دپاره درجې دي په نیز د رب د دوی باندې، مطلب رب څخه. ومغفرة ورزق کریم، او دوی دپاره مغفرت او رزق عزتمند دی. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، لکه څرنګې وبستلو رب دته من البیت د کور نه بالحق دپاره د حق. وان فریقا من المؤمنین، یقینا یوه ډله د مؤمنانو نه لکارهون، دغه بد ګڼل یجادلونک فی الحق، او دیو بحث کول په دې حق کې. اصل واقع څه دې طریقې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله خبر میلو شو چې یاره ابو سفیان سره د لښکر نه دوی روان دي تجارت دپاره لاړو، واپس راتللو. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره مشوره کوي، ویله دا شوین طریقه دی. نو صحابه کرام ویل چې اول کې خو ویل دا خو اسانه خبره دی، بس دیو سره څه اصلحې وغیره نشته وي، دا خو ویل اسان دي. خو بیا بعد کې چې کله د ابو سفیان ته خبر مې وشو چې نبي صلی الله علیه وسلم ملګري سره راوتلی او دا طریقه کوي، نو هغه یو خبر ورکوونکی ابو جهل ته راوستول، او یاره دغه طریقه دی. نو ابو جهل ځان سره 1000 کسان لښکر تیار کړ مسلح او راووتل. نو بیا نبي صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت وحی وکړ چې یاره دغه وعده یې ورسره وکړه چې تاسو 2 لښکرې دي چې د دوی کې کومه یوه هم تاسو کوو نو الله تعالی تاسو ته وعده دی چې تاسو ته فتح درکوي. نو په دې کې بعضې صحابه کرام داسې وو چې هغه ټایم باندې هغوی ویلي چې یاره دې کې خو څه دي مشقت زیات دی، د کوم ابو جهل لښکر دی او ابو سفیان څه دی دغه کې څه نشته دي. او دې ټایم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه شو، عباده ابن صامت رضی الله عنه شو، دیو داسې زبردست تقریرونه وکړو او نبی صلی الله علیه وسلم رایه خوښه کړه چې یاره نبي صلی الله علیه وسلم خپله رایه دا وه چې یاره ابو جهل سره مقابله مو وکړو او الله تعالی چې موږ سره وعده کړې موږ ته فتح راکوي. اوږده واقع دی، واقع طرف ته اشاره دی، واقع بیان دی. او بیا هغه جنګ بدر چې کوم و د دې بدر د کفر او د اسلام اول جنګ و او وشه مسلمانانو ته الله تعالی فتح ورکړه. او د ابو جهل څه و دې سره هېڅ کمین او اصلحې وغیره هر څه پوره وې. صحابه کرام سره په شمار 313 صحابه کرام او همدارنګې نور کوم ضروریات سامانو هر څه ورسره کم او لږ لږ وو، خو د الله تعالی امداد ورسره ډېر و. او داسې کې بعضې صحابه کرام ذکر کوي چې اول کې هغو دا خبره انساني طبیعت کوم و، دوی دا نه خوښوله چې یاره لکه دا نه وتلو خو ویل چې که ابو سفیان سره مو کومه ډله ښکار دی هغه ته لوړ شو. نو اول کې دغه د دیو له غوندې نارضایتیا وه، بعد کې بیا هېڅ نه و، بیا دا ختم شوي وو. یجادلونک فی الحق، او دوی تو سره بحث کول په حق کې بعد ما تبینه، چې وروسته هغه نه چې کله دوی ته ظاهر شو کانما یساقون الی الموت، چې گویا کې دوی راوستلی شي مرګ طرف ته. وهم ینظرون، او دوی کسي و اذ یعدکم الله، او چې کله وعده وکړه الله تعالی تو سره احدى الطائفتین، یو د 2 ډلو نه چې انها لکم، دا به د تاسو دپاره وي، وتودونه او تاسو خوښوله غیر ان غیر ذات الشوکة، بغیر د اصلحې والا، تکون لکم چې وي دا تاسو دپاره، ویرید الله، او غوښتله الله تعالی چې ان یحق الحق بکلمته، ثابت کړي حق په خپل حکم سره، ویقطع دابر الکافرین، او کټ کړي من د کفر والا، لیحق الحق، دې لپاره چې ثابت شي حق، ویبطل الباطل، او باطل شي دا یعنی ختم شي دغه باطل، ولو کرح المجرمون،
اگر که دغه مجرمان بد ګڼي استستغیثونه چې کله تاسو فریاد وکړه خپل ته نو فاستجاب لکم قبولتیا وکړه تاسو دپاره چې انی ممدکم بالف من الملائکتې چې زه به تاسو امداد کوم په زرو ملایکو سره مردفینه چې یو بل پسې به راتلونکي وي وما جعله الله او نه وګرځولی دا الله تعالی الا بشرا مګر د زرې دپاره و دې دپاره چې ولتطمئن او مطمئن شي په دې سره زړونه د تاسو سره وما النصر الا من عند الله او نه دا امداد مګر د الله تعالی طرف نه چې یقینا د الله تعالی زورور دی او حکمتونه والا دی. نورو ځینو کې درې زرم ذکر شوي دي، پنځم ذکر شوي دي او دې ځای کې زر ذکر شوي دي. خو دغه د کافرو کوم شیطان چې دوی ته اطلاع ورکوله که نه او دوی ویل چې یاره موږ له زر کسان نور روان دي امداد لپاره لښکر، نو الله تعالی ذکر د زرو کړی دی. چې هغو درو نه ویلي دي نو الله تعالی ذکر د درو کړی، چې هغو نور ویل الله تعالی ذکر نورو کړی دی. مطلب چې د مسلمانانو زړونه چې دغه مطمئن وي. اذ یعشیکم النعاس چې کله پټ کو تاسو پر کلی امنتن د امن والا منه د الله تعالی طرف نه وینزل علیکم او نازل کړو په تاسو باندې من السماء د بارانه اوبه لیطهرکم دې لپاره چې پاک کی تاسو په دې سره او ختم کی تاسو نه ګندګي د شیطان والا. دې کې واس بعض صحابه کرامو ته احتلام شو نو الله تعالی باران ورل دې ته اوبه میسر شوي او دې د کوم هغه ودان ختم شو. وليربط على قلوبكم او دې لپاره چې ولګي تاسو په زړونو باندې پټي یا مضبوط کی ويثبت به الاقدام او مضبوط کی په دې سره قدمونه تاسو. اذ یوهی چې کله حکم وکړو د تا ملایکو ته چې انی معکم زه تاسو سره یم فثبتوا الذین تاسو مضبوط کو هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی دي او زر دې زه به واچوم د هغو خلکو په زړونو کې چې کافر دي رو فضربوا فوق الاعناق نو تاسو ووایئ د هغه پاسه د سټونو باندې وضربوا منهم کل بنان او دوی ووایئ په دغو هر یو بند باندې ذلک د دې د وجې نه چې بانهم شاقوا الله چې دوی مخالفت د الله تعالی او د هغه پیغمبر کړی و. څوک هم چې د پیغمبر او د الله تعالی مخالفت وکړي نو یقینا الله تعالی سخت غضب ورکوونکی دی. ذلکم فذوقوا او د دې لپاره چې تاسو وڅخو د غضب او ان للکافرین عذاب النار او یقینا کافرو دپاره غضب د اور دی.